ترتیب عثماني 83 نمبر سورت ته او ترتیب نزولی چې دی 103 نمبر سورت ته نازل د رست د سورۃ الحج نه کلمات په دې سورت کې 100 دي حروف په دې سورت کې 200 دي په دې سورت کې د منافقانو بهوده خبرې نقل شوې دي اکثر د منافقانو بهوده خبرې په دې سورت کې نقل شوې دي بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاءك كل راشika تاتا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم المنافقون منافقان لك عبد الله بن ابي بن سلول وملغري ددا قالوا نويد نشهد غوايكم انك يقينا تشي لرسول الله خامخ رسول الله تبارك وتعالى يقول من يو تاكيد استعماله اشهد ان محمد رسول الله منافق قول دو تاكيد استعماله خو منافق ته انك يو لرسول الله تاكيد بل استعماله يا والله والله تبارك وتعالى يعلم علم لري انك يقينا تشي لرسوله خامخ رسول الله تبارك وتعالى والله والله تبارك وتعالى يشهد قوادين علم لري ان المنافقين يقينا دا منافقان چې دي لکاذبون خامخ دروغ جندي دروغ وای چې انك لرسول الله زړه کې منافقان دي کافران دي اتخذوني ولدي ايمانهم قسم خپل جنة دال دی قسمون خپل جنتن دال ګرځولې قسم خوري تا ځان بچ کېستا تاسو د قتل نه یریږي چې تاسو قتل نه کوي دي اسه لسانی ایمان راوړی دی په زمن کې تاسو کې د نشوي دي خلق دین نه اړي د ایمان نه اړي د جهاد نه منې کوي فصدوا پس من کوي خلق عن سبيل الله دلال الله نه انهم یقینا دا منافقان چې نساء ډېر بد دماغ سکانو چې دي عملونه کوم عمل کیا یعنی دروغ قسمونه کیا دا ډېر بد عمل دی ذالک دا بانهم په سبب د امنو چې د ایمان راوړل د لسانن په ژبه سره نقلبا ثم بیا کفروا کفر کړي د قلبن زړه سره فطبع پس مهر لګول الله تبارک وتعالى على قلوبهم پزړونو د دې باندې فهم پس دا منافقان چې لا يفقهون نه پوهیږي په حقیقت د ایمان باندې واذا ورکل رايتهم چې ګوري ته دې لره تعجبك تعجب کې باچې تعالی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اجسامهم جسمون د وجه د جمالنا لکه عبد الله ابن عباس وي د عبد الله ابن ابي ابن سلول د جسم جوړ خسته جسم والو فصيح اللسان رب کریم فرمای تعجبك چې تعجب کې باچې تعالی اجسامهم جسمون د منافقانو لکه دویمه سپاره کې الله ومن الناس من يعجبك باز د خلقونه من يعجبك چې تعجب کې باچې تعالی قوله خبر داغه ډیر ناشنا انداز کې بغږیږي فصیح اللسان بوي تعجب کې باچې تعالی را ويشهد الله او جواب ګرځي الله تبارک وتعالى علامه فی قلبه یعنی د زړه الله خبر ده دروغجن دی خو په هر خبره کې وایي چې الله گواه قسمونه بخوري وهو لد الخصام شدید الخصومه دا سخت جګړه مار دی الله وایي دلته هم الله وان یقولوا کچری غږیږي دي خبرې کوي تسمع وق بک دي یعنی تصدیق به کې لقولهم د پاره د قول دی کانهم حال دار لک دی چې دی په قمقله کې الله خوشب لرګي مسند معنا ادرولي شوی دیوالته حسب غټوي بوساړه به عقل به پکې ټکې نه علم به پکې ټکې نه او بل به غیرتی د خی الله تبارک وتعالى بل نه خد منافق داته چې ډېر به غیرت بوي يحسبون غمان بکې کل صيحه د هر आवाज د هر واقع عليهم من انها واقعه عليهم هر یو واقع چې دا پدې باندې پیوتون کې دا جریږي چې هدایت ما بارک نازلېږي څنګه چل دی د جهاد آیاتونه سم یریږي د جهاد آیاتونه د منافقان رب کریم فرمای هم العدو هم دا منافقان چې دشمنی کون کې دي تا سره فاحذرهم پس ويرګه د دین ځانو ساته قاتلهم الله قتل بکری دی الله تبارک وتعالى یا خیره ده قاتلهم الله مرد کی دی الله تبارک وتعالى ان يؤفكون ان يصرفون كم طرف تاوړي دي واذا ورکل قيل چويل لهم دي منافقان تعالوا راشي يستغفر لكم چې بخنه وړي تاسو لرا رسول الله رسول الله تبارك وتعالى لو
تاو کی دی الله وي رؤوسهم سټون خپل سرون خپل یعنی سټون خپل ورایتهم تو ګوري دی لرا یصدون چې راس کیا ستانه او د دعا ستانه وهم دي چې مستكبرون متکبرون تکبر کون کی یعنی استغفار رسول الله صلی الله علیه وسلم د بخنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تکبر کوي موږ دې ته لاړ شو دی به موږ ته بخنه وغواړي الیاذ بالله سواء برابر خبر د الله علیهم په دې باندې په منافقانو باندې استغفرت کتو بخنه غواړي لهم دې منافقانو لرام لم تستغفر لهم یا بخنه نه غواړي لن يغفر الله هرگز ببخنه نکړي الله تبارک وتعالى لهم دې منافقانو لرا سورة التوبه کې الله ان تستغفر لهم 70 مره کتدیل را دورزي اویا کرته بخنه غواړي فلن يغفر الله لهم دل الله تبارك وتعالى بخنه کې دا ډیر بی ادب مخلوق دی والله تبارك وتعالى چې لا يهدي هدايتنا كالقوم الفاسقين قوم فاسق لرا هم الذين دا منافقان كسان يقولون چې دی ويا سبويل ودي صحابو باندې تاسو صدقې کوي خیراتونه کوي الیاذ بالله دا مس بن کې په صدقې وي چې دی غریب شي ولار شي د مدینه منورې نه خورش پیغمبر صلی الله علیه وسلم یوازې پری دي یقولون وإذا منافقان لا تنفقوا خیرات مکوي چا باندې علامن پا چا باندې عند رسول الله چې پنيز د رسول الله صلی الله علیه وسلم دي صحابه کرام دي حتی تر دې چې ينفض من يتفرقوا چې دی خورشي د غربت د وجنه لاړ شي د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نه رب کریم فرمای ولله خاص الله خزائن السماوات خزانه د اسمانونو دی والارض د زمکه خزانه الله لره دي ولكن المنافقين لكن دا منافقان چې لا يفقهون نه پويږي چې ان الرزاق هو الله چې رزاق چې الله تبارک وتعالى دی روزي رسان الله تبارک وتعالى دی بن کوي روزي رسان خو الله تبارک و رزق الله ورکي بل خباثت د منافقان والله بیانې غزوه د بني مستلق کې د دو کسانو لانجه شو یو منافق یو صحابي مبارک د ابو پسر لانجه شو صحابي مبارک دی منافق له د سر مات کو دا د عبد الله ابن ابي ابن سلول د ملګرو نو د لاړې عبد الله ابن ابي ابن سلول ته شکایت وکړو نو هغه سپک الفاظ استعمال کا د سپک سړي سپک الفاظ وي هغه سو ویل اوه دا مهاجر وي مونږ انصار او مهاجر راغوي مونږ ته دلته مس مدینه منوره و چې مدینه منوره ته مونږ واپس لاړ شو د عزتمن به د ذلیل او باسي دي مدینه منوره نه دغه خبره نه د زوی خبر شو هغه کلک مسلمانو نو چې مدینه منوره ته راتلو نو د ګریوان نه یو بس سمي وجلو والله کته د مدینه منوره ته پریته هغه منافق رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کسولېګ چې دا ما نه پریدي مدینه منوره ته به رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل پریدا نو دا د منافقانو علامات دي په دغه زمانه کې هم بعض مهاجرین زمون ورونه هجرت کړي پاکستان ته ټول نه یادو د بعضی کمقل بیزت سړی هغه و دا ګوره ماجر دی راغی او دلته اوس مونږ ته نیغ کیږي او مالدار شو گاړو کې ګرځي دا ماجر سړی دی نو دا خبره دا رئیس المنافقین وګوره خدینه خلق خبر نه دی یا کمقل دی یا کم علم دی نکینی قران ته دا خبره دا رئیس المنافقین د ابي ابن سلول خبره وا چې وګوره و مونږ عزتمن یو انصار یو مهاجرین راغو مونږ ته دلته اوس نیغ نه زمونږ کسي والو رب کریم فرمای یقولون وإذا منافقان عبد الله ابن سلول عبد الله ابن ابي ابن سلول وی لا رجعنا خامخا کچره واپس لاړو مونږه غزوه د بني مستلق نه ال المدینه مدینه منوره ته لا يخرجن خامخا وباسي خامخا وباسي با الاعز عزت من زموننا چې انصار دي من هذا دي مدینه منورنا سوق بواسي الاذل ذلیل خلق الیاذ بالله چې مهاجرینو ته ذلیل ویلا مهاجرینو ته په ذلیل ویلو باندې رب کریم خفقیږي رب کریم جواب کوي
ولله خاص الله لرا العزت عزت قدرت تام ده ولرسوله او رس د پاره د رسول د الله په نبوت سره په شفاعت سره وللمؤمنین او د پاره د مؤمنانو عزت ده د چا د پاره مؤمنانو د پاره چې مدد به دي سره کیږي په مقابل د دشمن او په ایمان سره دا ذلیل خلق دي دا منافقان ولكن المنافقين لكن دا منافقان چې لا يعلمون علم نلري په حقیقت د عزت باندې يا ايها الذين امنوا يا ايمان ولا اولاد تلهكم مشغول دي نکړي تاسو لر اموالكم مالون استاسو ولا اولادكم اولاد استاسو عن ذكر الله د ذکر د الله نه یعنی دا مال او دا اولاد د وجنه تاسو د تلاوت نه پاتې نشي د جهاد نه پاتې نشي ګوره ذکر نه پاتې نشي نو لا تلهكم اموالكم مشغول دي نکړي تاسو له اموالكم مالون استاسو ولا اولادكم اولاد استاسو عن ذکر الله د ذکر د الله نه ومن رسوک يفعل چوکړي ذالک دا کار ان دا غفلت لرا مشغول شو د اولاد د وجنه مونږ پرې خود جهاد پرې خود وغيرها فاولئک پس دغه کسان چې هم الخاسرون هم دي تاوانيان دي الله وانفقوا خيراتنا کوي مما د عملنا رزقناكم چې درکړي مونږ تاسو ته من قبل مخکې د دینا خیرات کوي یاتي دا شراب شي احدکم یو کستاس لرا الموت مرګ یعنی اسباب د مرګ دنه مخکې خیرات وکي نفلی صدقه یا فرضي صدقه زکات شو فيقول پس وای به دا انسان ربي فيقول ربي لولا اخرتني وای به دا انسان ربي رب زم لولا اخرتني هل اخرتني پس ولې تارست نکړم علرام دا مرګ زما الى اجل قریب تر نیټې نږدې پورې فاصدق معنا فاتصدق پس ما صدق کړي وې ما لګ به درست کړي وې دا مرګ بیا به دا و ارمان بکې چې ما صدقه کړي وې واکن او شوی د زمن من الصالحین من المؤمنین د مؤمنانو من الصالحین ای من المؤمنین د مؤمنانو نیکانو نو دینه مخکې الله وی دا زکات ورکي نفلی صدقه کوي چې مرګ د تراش بیا وچ فیقول ربي رب زم لولا اخرتني هل اخرتني ولي تارست نکړم مال د مرګ الى اجل قریب تر زماني نږدې پورې فاصدق فاتصدق پس ما به صدقه کړي خیرات به کړي واکن او شوی به من الصالحین د نیکانو رب کریم فرمای ولن يؤخر الله هرگز به رست نکړي الله تبارک وتعالى نفسا یو نفس لره د مرګ نه اذا جاء کله چې راشي اجلها نیټه د مرګ ده بس الله تبارک وتعالى به هرگز رست نکړي د نیټه نه ان الله یقینا الله تبارک وتعالى خبير خبردار ذات دی بما پغسه تعملون چې تاسو کوم عمل کوئ